سل نمبر آیات دی اوس د صحابو آل بیانوي چې څوک د صحابو سره راضي نه وي دا د دې آیت انکار دی لکه شیګان لکه زموږ دي سنیان صحابي عمل کړی دی دی وایي بس هغه صحابي هغه نو موږ چیرې پسې رسېدلی شو هغه بیا وایي چې صحابیان د الله دشمنان دي او د دین اوښتي نو تر دې غټ کفر شته اوس رب چې بیانوي د صحابو آل بیانوي چې څوک د صحابو سره راضي نه سو هغه د الله سره نه دی راضي سوی دا کافر سپا شي الله عز وجل راضي یم او ته نه توازن راضي نو اوس وایي والسابقون هغه خلق چې هغه والسابقون الاولون هغه مهاجر و انصار چې هغه په ایمان کې اولني دي من المهاجرین د مهاجرو څخه والانصار او د انصارو څخه یعنی هغه مهاجر هغه انصار چې هغه په ایمان او راوړلو کې هغه چیشتي په ډېر او اخلاص سره د ایمان راوړی دي والذین هغه خلق والذین اتبعوهم هغه چا چې د هغو د دې پیروي وکړه د دغه اولنۍ هغه مهاجر دي که انصار دي بیا هغه نور د هغو تابعداري وکړه بإحسان پنیکو اعمالو کې رضی الله راضي دي الله پاک عنهم الذین الله د دې سره راضي دي اوس شیګان او نه دي ځین او راضي نو د دې په دې اثر دي کافران دي ورزو دي راضي سوي دي انو د الله سره یعنی الله د دې سره راضي دي او صحابه د الله سره راضي دي نو چې کړي ووعد تیار کړی دی لهم د دې لپاره جنات او جنتونه تجري چې بهیږي به تحتها لاندې انهارې ولې خالدین همیشه به پیا په دا باغو کې ابدا همیشه ذالک دغه الفوز کامیابي در عظیم لو وممن بعض لاغنه حولکم ستاسو آس پاس دي ستاسو شاوخوا دي من الاحراب د دیاتیانو نه د سرایانو نه من الاعراب د سرایانو نه منافقان دي ومن اهل المدینه او په هغه اهل د مدینې چې بدلته په مدینه کې دي مردو دی او ټینګ سوي دي علی النفاق پر منافقت باندې یو هغه منافقان چې په دا غرو کې دي یو د هلته په دا ښار کې دي چې دی پر خپل منافقت باندې کلک ولاړ لا تعلمهم تا ته علم نشته د دوی یعنی لا تعلمهم ته دوی نه پېژنې چې کوم یو افراد منافق ولې هغه په کسبو ځای خلاص کړی نحن مشي نعلمهم موږ پوهیو په دې کې معلومه شوه چې نبي په پټه نه دي خبره ویل چې عبدالله بن ابی پلانی دا منافقان الله وایي ته نه یې په موږ پوهیو سنعذبهم ژر دي چې موږ به عذاب ورکړو او دوی ته مرتین دوه واره ثم پس تر دې یردونه دوی به واپس کړو الی عذاب عذاب تعظیم غټ وآخرون نور دي اعترفوا چاغو اعتراف کړی دي چې کوي وآخرون یو څه نور خلک دي اعترفوا چاغو اقرار وکي بذنوب په خپل ګناهونو سره خلطو عملا چاغو ملاو کړیو عملونه صالحا د نیکو سره و آخر یو څه نور خلک حسین او د بدو سره یو څه خلک دي چې هغه په خپل ګناهونو سره اقرار وکړي چې موږ د عملونو سوي دي د نیکو او یا د بدو عسى الله او نزدې دي الله پاک امید دي الله ایتوب قبلونه به وکي علیم او پر دی باندې ان الله بشک الله چې دی غفور بخښون کی رحیم مهربان خذ واخلا اے نبی سلام د دې څخه اخلا چش واخه من اموالهم د دې مالونه
او صدقاتن هغه صدقې خیراتونه تطهرهم چې دی په دې سره ته پاکه دی لره تطهرهم چې پاکه دی او تزکهم او صفاکه دی په دا سره بیا په دغه خیراتو سره وسولی دعا ولو غواړه علیهم دی لره وسولی دعا وکړه علیهم د دې په اکی چې الله دې معاف کړي یا الله دې ته اجر ورکړي ان صلاتک بشک داستا دعا چې دا سکنن دا تسلی ده لهم د لپاره تسلی لپاره آرام شي والله والا چې دی سمیعون اوریدونکي علیمون پوه دی الم یعلمو څه دې ته معلومه او نه ده چې ان الله بشک الله چې هو د الله چې یقبلو قبلوي التوبه توبه عن عباد د خپل بندگانو ويأخذ صدقات او اخلي خیراتنا وان الله بشک الله چې دی هو التواب رحیم دغه الله چې دی توبه قبلون کی رحیم مهربان نو قول ورته ووایه اعملو تی عمل کوي او دغه آیات چې دی بیا دغه آیات او تفصیل کې دی وایي چې الله او د الله او نبی په پټ خبر دی دلته الله وایي چې په دې کې وایي چې الله دی او نبی او مؤمنان اوس مرتي خبر نو اوس وایي پس ير الله جرني چې او بني الله پاک عملكم استاس عملنا ورسول او رسول عليه السلام والمؤمنون المؤمنان بويني مؤمنان په ستر کې ونی سیدا دي چې او دیود سره لا سره کوس الته دی ورته وویل چې مشتي په خلاف اړیا نور کوس را ولار سودیم ورکله کویتم ورکا عراقم ورکا شامم ورکله دوبیم ورکله څوارلس ملکو ورکله نو تا خو چې دي موږ ګور دا دی اوس ویلی شي بای الته داولس دا شوی نو اوس الله وایي وستردون ان قریب د ستیب او واپس الى عالم الغیب واغذات چې هغه په پټ خبر دی چې الله دی وشهادتي فاغه باندې چې هغه اشکاره خبرې دي فینبئکم تاسو تبا وشي بما اغه اعمال کنتم چې واسطاسو تعملون کوونکی واخرون یسنور خلق دي مرجون چې هغه ورسته سوي دي لامر الله د الله په حکم کې اما يعذبهم یا بدی ته الله پاک عذاب ورکي و اما يتوب عليهم یا بدی معاف کی والله والا چې علیم پودي حکیم حکمت والا والذین هغه خلق اتخذوا چې دی جوړ کړی دي مسجد او زرارا د پاره د تاوان و کفرن او د کفر د پاره و تفریقا او د اختلاف او پیدا کولو د پاره بین المؤمنین په مابین کې او د مسلمانانو و ارصاد دا یو مورچه ده لمن دغه چا د پاره حارب الله چې هغه او جنګیږي د الله سره او رسول او د رسول سلام من قبل مخکې دی ولا يعالفن دی خامخه قسمونه خوري چې ان اردنا مر اراده او درلودنه الا الحسنى مگر او د شګړي مش د ماجور کړ شي په پر کړی چې دا لږه لري دی پر والله والا چې دی یشهد او گوايور کی چې انو بشک دی چې لکاذبون دی دروغجن معنا بعض خلک را ولارسو یو بل مسجد جوړ کی د لپاره چې دا کم چې او غدي مسلمان دا بسره جوړل شي بل بدایو مورچه سي د يهودو درسه پر موږ آل وړو از بخبر مجسنه کو او نبی ته په پته نه نو کله چې مثال هغه سماجي جوړ کی دی او یا نبی راس په دې کې موږ وکړ چې کله نبی ورکلی الله وایي چې نه دا شدي مسجد زرار دی او دا موږ پر اړه لکه کې مسجد جوړي هغه د هغه بل چې نه بولی مسلمان نه بولی کچېره دی مسلمان و بولی بیا بل مسجد جوړیږي دا مسجد چې جوړیږي دا د چې پاره کې دا هغه د پاره جوړیږي چې هغه مسجد ولا بل مسجد ولا چې نه بولی مسلمان دی نه بولی
نو اوس ورته وایي الله پاک لا تقم مدرېږه فيه په دغه مسجد کې ابدا هېڅکله لمسجد یقینا هغه مسجد چې دی اوس سیسه چې د هغه بنیاد ایښی دی علی التقوا په پرهیزګاري باندې من اول یوم د اولي ورځې څه هغه ډېر زیات حقداره دی ان تقومو چې ته په هغه کې ودرېږې ان تقومو ودرېږې فیه په هغه مسجد کې فيه په هغه مسجد کې رجال داسې خلق دي یحبون چې هغه خوښوي ان دا خبره یتطهرو چې هغه پاک سي والله والا چې دی یحب المتطهرین الله خوښي هغه خلق چې هغه پاکي کو المتطهرون چې پاک خلق دي هغه مؤمنان دي هغه لمونځ کو په خپل مسجد کې اپمن پس هغه اساس چې داغه بنیاد یې شل سوی دی بنیانو خپل امارت علی تقوا پر تقوا باندې او من الله له جانب الله یعنی هغه مسجد چې هغه د الله د وامه جوړ سوی دی ورضوان او د خوشاله کولو خیر بهتر دی چې الله پاک دې راضي شي امن هغه اساس چې بنیاد یې شي دی بنیانه د خپل امارت علی شفا جروب پر هغه کناره باندې حارن چاغه را الکیږي فنهار دغه را لیکدل چې دی بی په دې کې پناري په ور کې یو هغه بنیاد یې شي دی چې هغه د یو کډي پر غاړه دی چې باید ډېر لکې ورته دي ته اصل مت کې هغه شاهد الله نه ویلي ځلان ویلي نو پیناری په ور کې جهنم د دوزخ والله والا چې لا یادي هدایت نه کې القوم هغه قوم ته الظالمین چې ظالمان دي لا یزال همیشه دي بنیانهم د امارت دغه آبادی الذي هغه بنو چې جوړ شوی دي ریبتن په شکی دغه مسجد زیرا دا په شک فی قلوبهم د دې اپرونه کې الا مگر اندا تقطع چې ټوټه ټوټه بسی قلوبهم د دې ازرونه والله والا چې دی علیم فودی حکیم حکمت والا